ثواب ټول امام ته پاتې کړی دی، ثواب ټول امام ته وربخلی دی چې دا ثوابونه مړه ته ټول چې کوم دی نو هغه راواخله، قیامت کې به دې موږ له هم راکړي. داسې خلک به تاسو په هر جومات کې چې کوم دی نو هغه ډېر ووینئ. دا څومره د افسوس خبره ده چې صرف یو امام ولاړ دی، یو ورسره په دویم صف کې یو کمزوری غوندې کې انسان ولاړ دی، نور ټول جومات چې کوم دی نو هغه خاموشۍ سره ښکلی ناست دی. د خدای بندګانو تاسو ته په دې تراویح باندې څه میلاویږي، په ولاړه باندې په مانځه کې تا ته څه میلاویږي. د الله بندګانو د الله خاطر وکئ چې تراویح کوئ نو په خپل طریقه باندې کوئ، په کامل طریقې سره کوئ. زما عزتمندو داسې ګپ نه دی چې زه به ټوله ورځ ناست یم او چې امام چې کوم دی نو هغه رکعت ښکته کېږي را به شم او زر به ټونګه ولګوم او زه به د تراویح کامل طریقې سره ثواب بیا مومم. داسې هېڅکله هم داسې نه ده، خو د دکلاوي عبادت شو چې زه زر راپاسم او زر چې کوم دی نو یو رکعت د امام سره وکړم او بیا ورسره سلام وګرځم، خلک به وایي چې د تراویح نه دي کړي. دا دکلاوه ده، دا ریا ده، دا ګورې مونځ نه دی. که ته الله رب العالمین دپاره مونځ کوې نو د تکبیر اوله سره چې کوم دی نو هغه به نیت تړي. داسې نه چې مونږ تراویح له راځو او د ثواب په ځای باندې د ګناه پیټۍ ونه تړو او د جومات نه رضان سره ګناه ونه وینسو. داسې مه کوئ. د الله بندګانو د کامل ثواب په اراده باندې کوئ. دا نه ده چې یاره زه به چې کوم دی نو شاته به مې ډډه وهلي او چې کله امام رکوع له ځي زر زر به راپاسم او د کارغه په شان به ټونګه ووهم، نیمه رکوع به زما نه شوي او نیمه به د امام سره پاتې کړم. دا څه د وچ خوړ خیرات دی، څه دا څه ګپ شپ دی چې نور خلک به چې کوم دی نو په کاملي طریقې سره د تکبیر اوله سره چې کوم دی نو هغه نیت تړي، هغوی ته به چې کوم دی نو هم ثواب میلاویږي او تا ته به هم هغه شانتې ثواب میلاویږي. داسې نه ده ګورئ ښه، داسې نه ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه درته بیانوم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من قرأ القرآن في الصلاة قائما كان له بكل حرف 100 حسنه. چا چې د قرآن مجید یو حرف په مانځه کې په ولاړه باندې تلاوت کو کنه، دته په هر یو حرف باندې 100 نیکۍ میلاویږي، دته په هر حرف باندې 100 نیکۍ میلاویږي. ومن قرأ في الصلاة قاعدا كان له بكل حرف 50 حسنه. او چا چې د الله رب العالمین د قرآن مجید یو حرف په ناسته باندې په مانځه کې تلاوت کو، دته په هر یو حرف باندې 50 نیکۍ میلاویږي. نو په مانځه کې ولاړې او په ناسته باندې تلاوت کې نیت دې تړلی دی نو تا نه 50 نیکۍ کټ شوي، 50 نیکۍ درنه کټ شوي. پوه شوې په خبره؟ په ولاړه باندې 100 نیکۍ شوي او په ناسته باندې 50 نیکۍ شوي. او موږ ته چې یو څیز چې کوم دی نو د 1 روپۍ په بدله کې 2 میلاویږي نو موږ څه چل کوو؟ خپل بچي پرېږدو، خپل اولاد پرېږدو، خپل خاندان پرېږدو، خپل مور او پلار پرېږدو، خپله قبیله پرېږدو، خپل خوږ وطن پرېږدو، امریکې ته ځو، لندن ته ځو، سعودي عرب ته ځو، ملیشیا ته ځو، د دنیا ګوټ ګوټ ته ځو، هلته چې کوم دی نو په کلونو باندې مسافرۍ کوو. ولې کوو؟ د دې د وجې نه چې موږ ته د 1 روپۍ په بدله کې زیاتې میلاو شي. ما ته د 1 پاکستانۍ په بدله کې 200 میلاو شي، ما ته د 1 پاکستانۍ په بدله کې 300 روپۍ میلاو شي. د دې لپاره زه هر څه برداشت کوم، سختۍ هر څه هلته د مالکانو خبرې هم برداشت کوم، خو څه چل کوم چې ما ته پیسې سیوا میلاو شي. او دلته نبی علیه السلام فرمایي چې تا ته په ولاړه باندې 100 میلاویږي، په ناسته درته چې په مانځه کې ګورئ ښه، هسې نه چې په مانځه کې او په ناسته نو تا ته 50 میلاویږي. موږ بیا هم ناسو. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن قرأ في غیر صلاة كان له بكل حرف 10 حسنات. او چا چې بغیر د مانځه نه، په مانځه کې نه دی، بغیر د مانځه نه د قرآن مجید یو حرف ولوستو، دته په هر یو حرف باندې چې کوم دی 10 نیکۍ میلاویږي. ښه 10 نیکۍ. ومن استمع الى كتاب الله كان له بكل حرف حسنه. او چا چې د قرآن مجید تلاوت ونه کو په خپله باندې، خو د چا هغې ته غوږ کېښودو نو دته په هر یو حرف باندې 1 نیکۍ میلاویږي. ښه دته په هر یو حرف باندې 1 نیکۍ میلاویږي. او صاحب د احیاء العلوم امام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی، هغه فرمایي چې چا په ولاړه باندې د قرآن مجید یو حرف په مانځه کې تلاوت کو 100 نیکۍ میلاویږي، چا په ناسته باندې تلاوت کو دته 50 نیکۍ میلاویږي، چا په اوداسه کې بغیر د مانځه نه، په اوداسه کې بغیر د مانځه نه د قرآن مجید یو حرف تلاوت کو دته په هر یو حرف باندې 50 نیکۍ میلاویږي، چا چې بغیر د مانځه نه، بغیر د اودس نه د قرآن مجید یو حرف تلاوت کو دته 10 نیکۍ میلاویږي، چا د بلګې ته غوږ کېښودو بغیر د اودس نه، هغه تلاوت کېدو ته غوږ کېښودو دته په هر یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاویږي. نو ګورئ زما عزتمندو داسې ګپ نه دی چې زه به ټوله ورځ ناست یم او چې امام چې کوم دی نو هغه رکعت ښکته کېږي را به شم او زر به ټونګه ولګوم او زه به د تراویح کاملې طریقې سره ثواب بیا مومم. داسې هېڅکله هم داسې نه ده. بعضې خلک پکې غویمې کوي، ډېر خلک چې کوم دی نو هغه موږ ته د دې په باره کې شکایتونه کوي او غویمې هم کوي. ګورئ دا غویمې او قرآن مجید ته غوږ نه ایښودل دا د چا علامت قرآن ښودلی دی؟ قرآن دا علامت د کافرانو ښودلی دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا کافرانو وایي چې قرآن مجید کله لوستی کېږي نو تاسو دې ته غوږ مه ږدئ او په دې کې شور شرابه کوئ، غویمې پکې کوئ د دې لپاره چې تاسو څه شئ غالب شئ. پوه شئ؟ نو دا د منافقینو علامت ښودل دی. او د آیات مبارکه موږ ته وښودله چې کله قرآن مجید هغه لوستلی کېږي
کیږي نو د هغې ته غوږ ښودل هغه په خاموشۍ سره اورېدل دا د ایمان علامت دی. نو مونږ د سوچ وکړو چې مونږ په مانځه کې مړه څومره زمونږ کمی کیږي داسې نه چې مونږ تراول راځو او د ثواب په ځای باندې د ګناه پیټې ونه تړو د جومات نه رضان سره ګناه ونه وینسو. داسې مه کوئ د الله بندګانو چې تراول راځي په ښکلې طریقه باندې تراویح کوئ په ولاړه باندې تراویح کوئ په کاملې طریقې سره تراویح کوئ. دا یو میاشت مړه دا به تیره شي پوه شئ په خبره ها. او په دې تراویح باندې انسان ته دومره نیکۍ میلاویږي په یوه سجده باندې الله رب العالمین تعالی 1500 نیکۍ درکوي. ښه اشرف علي تنوي رحمهم الله چې کوم دی د ترغیب او ترهیب په حواله سره چې کوم دی دا روایت راوړی دی 1500 نیکۍ تعالی الله رب العالمین په یوه سجده باندې درکوي. د یوې سجدې په بدله کې الله رب العالمین تا ته په جنت کې یو ونه لګوي چې د هغې نه لاندې تیز رفتار اس 1500 کاله د هغې د سوري لاندې مزل وکړي د هغې هغه سوری چې کوم دی هغه به ختم نشي. نو مړه دا یوه میاشت د الله رب العالمین د رضا دپاره عبادت کوئ د خدای بندګانو. دا خو د دکلاوي عبادت شو چې زه زر زر راپاسم او زر زر چې کوم دی نو یو رکعت د امام سره وکړم او بیا ورسره سلام وګرځم خلک به وایي چې د تراویح نه دي کړي. دا دکلاوه ده دا ریا ده دا ګورې مونځ نه دی. که ته الله رب العالمین دپاره مونځ کوې نو د تکبیر اوله سره چې کوم دی نو هغه به نیت تړي. دا نه ده چې د کارغه په شان دي به زر ټونګې وهي او بیا چې کوم دی نو نیمه رکوع به ستانه شوي او نیمه به لاندې کړي او نیمه به هسې ګډ وډ مونځ به وکړي او بیا چې لا سجدې له امام لاړ شي نو بعضې خلک رامنډې د جومات بې حرمتي د مانځه بې حرمتي د قرآن بې حرمتي. مړه دا خو مونږ د ځان سره د جومات د ګناهونو پیټه راوتړو او د ځان سره یې کور ته راوړو. داسې مه کوئ.